अस्सलाम वालेकुम। یونان په دې کشته کې چې دا 298 کسان وفات شوي دي نو او ډیر پکې اوس هم لاپته دي. د دې قاتلان دغه کشته والا نه دي، نه دا ایجنټ دی. د دې قاتل زمونږ د نظام دی، دا دومره بدبودار نظام دی چې دلته کې مونږ خپل خلکو له روزګار نشو ورکولی، دلته ورته مونږ د وسایلو تقسیم منصفانه نه دی کړی او په دې وجه خلک د ښه مستقبل لپاره بهر ته ځي. په دې کې ټول انوالو دي، هر اداره انوالو ده، هر اداره د دې پاکستانیانو قاتلان دي، دا نظام د دې پاکستانیانو قاتلان دي، دا حکمرانان د دې پاکستانیانو قاتلان دي او دا میندې هم څومره په تکلیف کې دي. نو سړی سوچ وکړي چې د دغې میندو او د دې خاندان والا بددعاګانې دې خلکو ته ورسي نو د دوی به څه هلي. خو دوی عادت دي په دې ظلمونو کې، د دوی اړو په دې پروا نشته چې څوک راته خیرې کوي راپسې بد وي. بس دوی په خپلو مزو چرچو باندې دي، دوی ته پروتوکول میلاو دی، دوی ته سهولتونه دي، عیاشیانې دي، بیروني دورې دي. د عام پاکستاني ورسره دا سوچ نشته چې په کم عذاب کې نن سبا مبتلا دی. میډیا ریپورټس کې دا دي چې د یو کس نه دوی 25 لاک روپۍ اخیستي دي او په دې لارو یې رسوي. دا په دې لارو بارډر پې کراس کړي، ایران ته، ترکي ته، هلته نه یې په کشتو کې په بوټس کې واچوي. او ما ریپورټ کتو چې په یو کشتی کې فرض کا د 170-200 کسانو گنجایش دی، پای کې 200 کسان کېنولي دي. بیا 15 ورځې مخکې د دوی سره خوراک او اوبه ختمېدو باندې وي او دوی بس په سمندر کې ګرځېده. دوی موقع کتا چې کله د بل ملک دا بارډر باندې کم سیکیورټي ګارډز دي هغوی کشتۍ اخواشي نو بیا به موږ دې بارډرو ته ځان رسو. نو دا حادثه چې شوې ده د BBC ریپورټ مې پې کتو، دا په داسې حالت کې شوې ده چې دوی ته غالبا د پاکستانیان ټول په دې بیسمنټ کې په دې کشتۍ کې دوی ته چېرته د خوراک دوی ویلي دي چې لږ خوراک یا اوبه میلاو شوي دي. نو د هغوی شک دا دی د هغې تحقیقاتي ریپورټ کې چې کیدای شي دا خلک چې لاندې کم 300-400 کسانو دا په هغې خوراک یا په اوبو پسې دوی ورمنډې کړي دي نو د کشتۍ بیلنس خراب شوی دی او بیا یې بیلنس ټیک کولو دپاره واپس ټولو منډې کړي دي. نو په دې وجه دا کشتۍ یو طرف ته کږه شوي بیا بل طرف ته. دا صرف د خوراک د اوبو په تکل کې دوی کړی چې دوی سره 4-5 ورځې راسېدار څه ختم او څه لږ ډېر خوراک به یې پکې تقسیمو او هغه هر سړی چې وږي تږي اخو منډه وي نو هغې سره دا بیلنس خراب شوی. خو دا یو ډېر افسوسناکه واقعه ده. زمونږ د هر پاکستانی لدا پکار دی چې داسې شیزونو نه ځان بچ وساتي. په دې کې 90% خلک ناکامه شي، 10% پکې کامیاب شي. او په سوشل میډیا خلکو تصویرونه کړي چېرته یې بیګ اچولي، ډانچه په یو صحرا کې پرتي، چېرته بوټان په بل د غر لاندې پراتی. نو دا زمونږ بدقسمتي ده او بېوسیم ده چې دلته څه نشته نو خلک به ځي نه. خو ډېر ښه ځوانان پکې لاړ شي، تباه شي، ډېرې ښکلي خاندانونه پکې تباه شو او بیا موږ سره احساس نشته. حکمرانان چې مو دي صرف او صرف د خپلو بچو سوچ کوي. کو چرې دوی په صحیح معنو کې د قوم د بچو سوچ وکړو نو دا حادثې به موږ رکاولی شو. امید لرم ستاسو به ویډیو خوښه شوي. کمنټ پیو کې، دوستانو سره شیر کې او سوچ پیو کې، په سوچ کې څه ګناه نشته.